بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو ته یو داسې سیستم ښیو چې هغه کله تاسو آبادي کوئ نو په دلته د سوات سیمه یا نورو ګردو نوا چې په هغې کې ډېر زیات وینی دغه وینه چې دی یو طرف ته زمونږ کور ته نقصان رسوي، کم لرګي کار چې شوی د المارو د کپړو چې کومې المارۍ یا کچنې په هغې کې دغه وینه چې دی خپل ځان له یو ګروت جوړی او یوه لویه خزانه بیا د دې سره سره میږي چې دی هغه ډېر زیاتې کم چې دا چمنې یا مختلف ځایونه نو دلته کې نن مونږ په دې خپل ځای کې هم دا سیستم وکړو او ماته عجیبه په دې ولګېدو چې یو د دوی کوم هغه لاولنی راتلل ول، بیا د دوی چې کوم د صفایي سیستم دی، بیا کوم د سیفټي سیستم دی، نو ډېر خلک دا پریشان دي چې یاره مونږ ټایل کړي دي، مونږ کور ډېر زیات ښکلی کړی دی، نو دغه ټول ریکوایرمنټ چې دی دوی مخې ته ږدي او ستاسو د کور لاولنی حفاظت، بیا چې کوم ستاسو لاندې پایپ لاین خور شوی یا د سوی ګیس پایپ لاین راغلی نو د هغې د حفاظت لپاره هم دوی یو ښه کردار لوبوي. د دوی سره خپل یو ترانسپورټ سیستم، بیا د دوی سره خپل ډریلینګ سیستم، بیا د دوی سره خپل چې څومره سیستم دی د تریشو پورې دا دوی خپل استعمالوي. تاسو ته په دې کې هېڅ تکلیف ضرورت نه راځي. د کور هغه صفایي چې کومه ده د ډریلینګ نه بعد هغه هم دوی پخپله کوي. بیا دې چې کوم سوري جوړ شي هغه هم دوی کوي. بیا په دې کې کومه دوایي چې استعمالیږي په هغې باندې به دلته د ماهرینو سره خبرې کوو. ورسره دا سیستم چې دی کله لانچ شو یا د آبادۍ نه مخکې دا څونه مفید دي، نو په دې باندې زموږ سره د دې کمپنۍ اونر انیس رحمان موجود دی. انیس سره به خبرې کومه. السلام علیکم انیس صاحب. کېنه بس تا خواله رالمه. انیس چې دی زنګ سره موجود دی او د انیس رحمان کمپنۍ چې ما کله وکته نو د دې یو ډېر منظم سیستم دی. انیس یو خو تاسو ته هرکلی وایو او بل دا کم دغه چې تاسو لانچ کړی دی د کمپنۍ نوم پوره ډیټیل څونه وخت وشو چې دا کار تاسو کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما جی نوم انیس الرحمن دی، د محله ملاخیل وریکوټ سره زما تعلق دی او بیسیکلی مونږ په دې پیسټ کنټرول او زیاتر د ایګرو کیمیکل سره زمونږ ریلیټډ زمونږ فیملی چې څونه ده زما والد صاحب په خپله په دې کې او ما په خپله د دې سبق او د دې دغه ویلی دی. زه خو په پیسټ کنټرول فیومیګیشن کار زه کومه. په دې کې زما سره فاسټ فوډ ریسټورنټ سي کور کې چې څونه لکه د ټرمایټ د وینو دغه راځي چاته شکایت وي څوک مونږ سره د هغې دغه وکړي نو مونږ فری ویزټ کوو، باقاعده ځو د هغې ځای لاول دغه ګورو چې یاره فزیکلی جایزه د هغې مونږ واخلو، وګورو چې آیا دې شي کې دا ځای څونه دې ته نقصان رسېدلی دی یا رسېدو والا دی یا څنګه دی، په هغې ځان پوه کړو. او د کوم ځای نه چې د وینو سټارټ اخیستی تاسو د هغې ځای نه مونږ ځان پوه کوو چې لکه آیا دا راغلي د کوم ځای نه دي، د دو مین کالوني کوم ځای ده، سب کالوني ځایه دو جوړ کړي دي یا نه دي، یا څنګه طریقه باندې را روان دي، په کوم ځای باندې دو خپل مټ ټنل جوړی را روان دي. نو په هغې باندې مونږ په دې پسې ځو او هلته باقاعده هغې ته مونږ ډریلینګ کوو او هغې ته هغې خپل دوایانې مونږ چې د دې کمې دي کې امپورټډ دوایانې هم راځي، بیا دلته لوکل چې کوم جنریک کمپنۍ دي د هغو هم راځي. نو مونږ د کمپنو نه په ګارنټیډ دوایانې اخلو چې په هغې کې لکه 3 ساله 5 ساله 8 ساله چې څونه دغه وي د هغې مونږ لکه ګارنټي او وارنټي دواړه مونږ ورکوو او هغه کمپنۍ مونږ ته راکوي. خو خبره چې څومره ده نو په دې کې لکه د آبادۍ نه مخکې چې کوم وشي هغه ډېر زیات بهتري پلاټ تیار شي. کوم فاونډیشن چې کېښودی کېږي زمونږ خلک چې کټکي ورته وایو په هغې ټایم کې چې کومه خاوره راوچته شي هغه ډېره بهتره چې په هغه ټایم کې وشي. هغې نه پس چې چا نه هغې ټایم کې ونه شي نو په هغې پسې اوس بله یو ټکنالوژي راغلې ده فورس 5 ورته وایي. نو سل باچا صاحب هغه فورس 5 د هغې چې کوم خاصیت دی نو هغه دا دی چې موږ په 3 کمرو پسې لکه د هغې مونږ ان او اوټ جنکشن باکس بهر ته راوباسو باونډري وال طرف ته. نو هغه دا چې هغه په پرچ کې پټ شي او هغه بیا فارې ورشي. دا دی چې هر 7 سال یا 8 سال پس هغې ته صرف دوایي اچول غواړي او هغه مایکرو ډراپس په ذریعه باندې هغې ته لاندې هغه جذب کوي نو دوباره د ډریلینګ ضرورت هغې ته نه وي. اوس دا چا چې هغه نه وي کړي او په کور کې لکه داسې دیوال باندې د لرګي کار شوی یا داسې چوکاټونه وي، المارۍ وي یا دروازې وي یا هغه کړکۍ چې هغه نه استعمالیږي او بند دي نو هغې کې دو وینې د راتلو هغې ته ډېر زیات چانسې دي. او خاص کر مسله زمونږ اوس دا ده چې زمونږ د آبادۍ چې کوم ایریا وه په هغې کې به دو نه ول، اوس مونږ د دو هغه ځایونو ته په دو پسې راغلي یو. دا د دو کالونۍ دی یو قسم لکه دا خو د دو ځایونه ول شړ به پراته ول، مونږ د آبادۍ د علاقو نه رالو د دو ځایونو ته. نو اوس مونږ دو له چې کم لرګی ولګو نو د دو خو خپل دغه خوراک دی سیلولوس هغه په لرګي کې شته دی، په ګاتې کې شته دی، په کاټن په کپړو کې شته دی، په کاپۍ کې دی، په کاغذ کې دی، په هر شي کې تقریبا چې څومره څه کې دو ته او پارمیکا یا د پلایي لاساني
چیک بورډ ویم بورډ دي کې خو ډیر زیات دی. انیس خان دلته زمانه بیا خبره د ذهن نوزي د سرکاري دفتري کنه جی په دې کې خو د ټول ملک ریکارډ پروتي ور سره د ریوینیو ریکارډ 13 ورځ د یو علاقې د پټواري ټول ډاکومېنټس وهالیو نو په کار دا نه چې د سرکاري کم دفتري چې بدی کې هم دا اپلای شي. بالکل جی بالکل سرکاري دفترو کې زموږ سره جی په بانک ایون زموږ سره میزان بانک الایټ بانک هم زما سره دغه پیپسي کوک ګودامونو کې هم زو په میاش کې یو پیر فیومیګیشن اغوله کوم نو د هم زموږ سره بانکونو والا خو کوي سرکاري دفترو کې زموږ سره چې کله دوته سم مسله جوړ شي نو وای راته خو د حفظ ما تقدم په تور باندې دوه چرته موږ ته دا نه دی ویل چې تاسو راشي موږ دا کوي تاسو چې څنګه خبرو کړ تاسو د سرکاري دفتر دا ویزو دلته منګوره کې سيټي کې یو وکیل هغه د بوتلو مخبل افیس ته ما ته وی ما کتاب راغستونه په کتاب پوری سره په کور پاتې او شاته کتابونه ټول خوړل ول نو دونه پوری دغه شی دی. ما یو ډول د تاسو د ټیم ممبر سي دي کنه یو خو ماشاءالله را ټیکنیکل کسان دي بل دوی چې ازیته نه نوځي طریقه کار تاسو ټلیفون کال کوي بیا تاسو ته باقاعده تنظیم وشي بیا د سوی ګیس په ور سره د بجلی لاین ور سره د کډر لاین خو دوی چې دا کم ډریلینګ سیستم کوي بیا د نشاته کم صفایي دا هم یو منظم سیستم دی چې خلکو کورونه پاک شوي بنگلې رخ کړي نو د سیفټي او د کی تاسو څومره نور مزید احتیاط کوئ. مونږ خو جی په خپل ما د خپل کسان چې دي زمونږ د پاکستان پیسټ منیجمنت اسوسییشن زو په خپل ممبر یم بیا د سټرکچر پیسټ منیجمنت اسوسییشن وایس پریزیډنټ یم د کې پی کې ما د خپل کسان باقاعده داغونه چې درې میاشتې پس یا په کال کې او پیره کله داغو ټریننګ یا نوې اپډیټ سره ازي په ست طریقه لکه ډریل کول غواړي په ست طریقه دوايي انجکټ کول غواړي دوايي جوړول څنګه دي یا ست طریقه باندې کېږي نو زو د دونه هغه دو هر ټایم زو اپډیټ ساتم داغونه باقاعده پس لاهور ته کراچۍ ته پس بولی دي الته کې میته د ټریننګ او دغه غست دي او زما سره چې سونه زما دا اوس دو دي زما سره سلورو کسانو ټیم دی باقاعده زما سره پکې دوه د ډرلمینان دي دا یو انجکټ د انسیکټساید انجکټر دغه باندې بل زما سره پدې کې شاته چې نو دلته هغه د سیمنٹ چې واپس لګه کم هول مونږ وکړو هغه کې بیا لکه سیمټ واپس هغه فیلینګ ار سره د هغه پوری مونږ لکه دا کو د چارت څه قسم مکمل پیکیج دی د کی کده چا په کم کلر کې ټایلی په کم کلر کې ماربلی څه هم سیمټو کې شوی یا د چپس په کم کلر کې په هغه کلر کې ولا واپس بندو او خاصه صفا سوتره دغه طریقه باندې کار کو شان د کور صفایم کیږي بالکل وسره کو جی ار سبا کې دا کیږي جی رحمان را سره ناشته د ټول سیستم چې دا تاسو ته تفصیلا په بازی رانی هم خو او براه راست د دیو جنرالو چې دا نن سبا د هر کور مسله د وینا ور سره د میګو ور سره نور داسې د روټین دغه خو د انیس یو خبر وکړه چې دا کم د وینو کم کورونه دي نو موږ هغه ځای ته راغلي او آبادیان یې وکړي دي نو دوی خو خپل مومنټ کوي خوراک به ځان له پیدا کوي خو بیا چې کوم بني ادمو کم پیسې لګولي په کور باندې بېشمارې خرچې شوي نو دغه وینو د وجې نه چې کم لرګي ډیمیشن د هغې د هغه کلر بیا میچینګ نه کوي د هغې نه ډېر زیات نقصانات کېږي هغه ټچینګ بیا نه وځي دغه لرګی بیا نه پیدا کېږي هغه شانتي کم د لرګي ډیزاین چې جوړ شوی د هغې هغه پیسونه نه پیدا کېږي نو دا یو لوی مصیبت چې دی اوورال چې دی ټولو کورونو ته جوړیږي نو تاسو د بنیاد نه چې کله کور جوړوئ نو دا سیستم چې دی انیس الرحمن نمبر به موږ په خپل سکرین ورکړو د سره رابطه کوئ د ټیم به ټیکنیکل درځي بغیر معایزې نه بیا چې دی ستاسو ځای ته راځي نو د سره خپل ترانسپورت خپل سہولیات خپل د این والا د زیډ پورې ټول سیستم موجود دی او بیا به ورسره ستاسو د کور صفایي کم ډریلینګ چې وشي او د هغې مرمت په هغه کلر کې نو دا یو ټول بهترین پیکیج دی خو انیس صاحب دا راته ووایه چې د پیکیج سو کوي یا اکثر بیا ملګري تپوس کوي خرچه څونه راځي دوی ته ایکس څنګه وکړو نو دغه ایکسیز او دا خرچه راته ووایه نو سهیل بادشاه صاحب په دې کې لکه د ما خو تاسو ته په دې خپلو خبرو کې ووایي چې لکه 3 سال 5 سال یا 8 سال د هغې مونږ لکه د ګارنټي وارنټي چې څونه مونږ دغه کوو د هغې مطابق بیا مونږ په هغې ځای دغه کوو د هر پیکیج جدا دغه دی بل بیا دې کې لکه د ډریلینګ پورې خبره ده که نه چې آیا دی کې څونه ډریلز مونږ ورته کوو او مونږ لکه لاندې څومره دوایي فلټ کوو څونه دوایي به د بنیاد ته دغه ته کوزول غواړي مونږ لکه 3 لیټر نه والا 7 لیټره پورې یو سوري ته مونږ دوایي کوزولی شو او د غیزي مناسب دغه ته ګورو چې آیا دلته څونه زیات دي نو هغه چې کله مونږ لاړ شو ویزیټ وکړو او هلته مونږ د هغه غذې مناسب هغه ته بیا د هغې پیکیج دغه کوو چې لکه څومره دغه راځي پې خرچه تاسو ته ایکسس په نمبر باندې به بیا کېږي بالکل جی ما سره بالکل تاسو رابطه کولی شئ تاسو چې څوک هم ماته کال وکړي زمونږ په هغې لکه سهار د کار د تلو نه مخکې مونږ اکثر ویزیټ لزو یا چې مونږ کم ټایم کې زمونږ کار ختم شي نو مونږ سره لکه په لیست کې چې کم جنریټر سټارټ تاسو نمبر نه چوته بیا خلک مونږ ته کوي دغه جوړي د اکثر د ډریلینګ مسله یې مونږ ته ډریلینګ رواني د هغې شوري دا انجن هم سټارټ د دې هم دغې
جو د دې وجې نه موږ ته مسله دغه وي چې که ټلیفون وشي هم خو موږ یا اورو نه یا خبرې کېږي پې نه جو موږ د دې وجې نه بیا نشو دغه کولی. نو دا ده چې د انیس یو تیر مونږ یو پوسټ ورکړم د پنجاب نه ټلیفونونه کېدل چې یاره تو راشه او زنګ په ځای کې وینا منګکان مختلف شیزونه دي. نو ما هغه کس بل دی هغه انیس دی او د انیس کمپني چې ده یقینا زه ترې پخپله ډېر زیات متاثره شوم او دا ضرورت هم د اوسني وخت دی چې کوم مونږ قیمتي لرګی لګولی ورسره مونږ د کور چې د دیوالونه هم دوی نماب کوي ورسره ستاسو کوم مخصوص ډاکومنټس دي بس حکومتي چې کوم چارواکي دي سب ډیویژن بریکوټ یا د ډسټرکټ سوات یا د ملکنډ ډیویژن نو تاسو چې د کم قیمتي ډاکومنټس پراته نو هغې کې ډېر زیات چې د شکایت راځي او بیا د هغې دپاره مختلف ورک کوي چې یاره دغه ډاکومنټس دوباره پیدا کړو خو ډېر اهم ریکارډ چې دی هغه د دې وینو ښکار شي او تاسو ته د ژوند بېشماره مسلې چې دی هغه مخامخ شي نو په کار دا ده چې سرکاري څومره ځایونه دي انیس صاحب هغې کې هم ډرلینګ چې دی په کار دی. بل سهیل باچا د دې نه علاوه زمونږ چې دی زمونږ پیسټ کنټرول فیمیګیشن کې مونږ سره په کور کې چې کم لکه خاص کر په کچن کې کم کاکروچز چې کمی که نه لال بیګ د هغې مونږ ټریټمنټ کوو ځکه چې خلک خو پکې دغه د کم د اګریکلچر پیسټیساید والا نه لاړ شي دغه دوايانې راوړي بوی یې ډېر زیات وي هغه دوايانې زمونږ دا چې د اورډو لیسي بغیر بوی نه بغیر دغه نه مونږ او لکه دیرفا اثر والا دوايانې مونږ استعمالو. نو کم کورونو کې چې په کچن کې خاص کر د لال بیګ راشي کاکروچز نو د هغې مونږ ټریټمنټ کوو او ښه ګارنټیډ. بیا کم داسې کورونه چې په هغې کې د بیډ باکس کټملو منګوڼ چې ورته مونږ وایو د هغې شکایت چې کله پیدا شي دی چې څوک پې ځان ښه زړه ستړی کړي هغې نه پس به مونږ ته وایي او مونږ به یې ورله بلکل داسې ټریټمنټ کوو چې ګارنټیډ به ورله وي او هغه به لکه د 5 سال د 6 سال ګارنټیډ به مونږ هغو له هغه ټریټمنټ هم کولی شو. بیا کومو کورونو کې د منګکانو شکایت نو مونږ د هغې هم خپل ټریپس او خپل هغه مونږ انسټالو ورته خپل ورته کوو او د هغې په مناسبت او د ویزټ نه بعد مونږ چې وګورو نو مونږ هغو له هغه پوره دغه ورکولی شو سهولیات هغو ته مهیا کولی شو. نو د وینو میګو د کاکروچز او د دغه ورسره د بیډ باکس د دې ټریټمنټ هم مونږ کولی شو. ما سره خپل پروفیشنل کسان دي او مونږ ښه په صحیح طریقه باندې د هغې خپل لکه د هغې مکمل کار د اخیره پورې د هغې دغه کوو او ښه ګارنټیډ کېږي زموږ سره. مننه انیس الرحمن ټول پیکج چې دی تاسو ته بیان کو نور د ده سره رابطه تاسو د ده د واتس اپ نمبر او زنګ په سکرین موجود وي ورسره د کانټیکټ نمبر کله ناکله چې ټلیفون نه چوته یا رابطه نه کېږي نو دوی جنریټر یا ډرلینګ سیسټم کې دوی ته دشواري نو به هر حال تاسو دوی سره رابطه وکئ او ځان چې دی د دغې کور نقصان رسونو وینا ورسره نور داسې څیزونه چې هغه ستاسو لرګي ته نقصان رسوي ستاسو ډاکومنټس ستاسو ټایل خرابوي ورسره تاسو روزانه د هغې سره مخامخ یې مختلف د بازار نه چا انجکشن یې راغیستې هغې ته وایي نو دې پراپر دغه حل نه دی دوی د دې بنیاد ته ځي او کوم ځای چې د دوی خزانه د مین د دوی هیډ کوارټر دی دوی هغه ځای ته ځان رسوي او د یو پریشر په ذریعه باندې دغه دوایي چې دی د بنیادونو چې کوم د دوی لاره ده نو د هغې د روکولو کوشش کوي او بیا دا ګارنټډ چې دی دوی د 10 ساله پورې د دې ګارنټي ورکوي چې یاره د دې نه تاسو ځان د څونه وخته پورې دمه کولی شئ ورسره په کچن کې چې کوم مختلف څیزونه راځي نو کچن چې دی یو ډېر اساس ځای د هغې نه هم تاسو چې دی ځان دمه کولی شئ او که تاسو ښه ټایل لګولی یا بهترین کور راښ کړی د هغې فکر بالکل مه کوئ دوی سره یو ټیکنیکل ټیم د صفایۍ ورسره د ریپیرینګ ورسره ستاسو ټول پیکج چې دی هغه په دې کې شامل دي. زه صرف تاسو ته د دوی دا کم کار چې وشو دا ښیم او بیا ستاسو نه اجازت غواړم تفصیلي ریپورټ چې دی دا ګوره دې ځای کې میږي ولو دا د میګو یو هیډ کوارټر و نو په دې کې دوی ډرلینګ وکړو ورسره دا ختم شو. بیا دا نور سیسټم تاسو ته ښیم کوم چې بنیاد دی په دې بنیاد کې دا سوري وشول او په دې کې باقاعده د دوی چې دی میډیسن چې دی هغه استعمال شو. بیا د دوی سره چې کم ترانسپورټ سیسټم دی ورسره د دوی سره پمپینګ ورسره ډرلینګ ورسره جنریټر ډرم سیسټم دا د دې دوایي ده د دې دوایي تیاره شوې دا د فریشر په ذریعه باندې ځي او د دوی د کفنۍ اهلکار چې دي دا موجود دي دا ملګري او دا د دوی د کفنۍ لوګو ده ورسره د دوی د کانټیکټ نمبر چې دی هغه ستاسو سره شریک کوم نو ستاسو بهترین کورونه چې دي هغه تاسو د دې سیزون نه بچ کولی شئ. ما سهیل باچا راکړه اجازت الله په امان.